أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. اس دی آیات کی جواب دے داغی د بلی و شبه ربطیم د مخکسرا هغه دا چې دا مستقله جمله ده په دې کې دا کوم وفد چې راغلی و د نجران د هغې یو شبهه وه د هغې جواب وایي ګوره منگ عیسیٰ علیہ السلام تا دا اللہ زوی ذکر وایو او یا عیسیٰ علیہ السلام تا دا اللہ جز او عیسیٰ تا ذکر وایو چی پا قرآن کے عیسیٰ علیہ السلام نا تعبیر پا کلمت اللہ کی وروح منو شوئے چی دا عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ کلمہ او وروح منو دې د وجنا منګو ته د الله زوی ورته وایو تر دې چې دا کوم وفد راغلی و دیو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل ألست تزعم أن عیسی کلمة الله تعالی وروح منه ته دا نوې چې عیسی علیه السلام د الله کلمه ده او د الله تعالی د طرف نه روح دی نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل ولې نه نو هغې ویل فحسبنا ذلک اوس دا زموږ دپاره پوره دلیل شو چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی نو په دې آیات کې الله تعالی په هغې باندې رد کوي حاصل د جواب دا دی چې ګوره قرآن کې الله دو قسمه آیاتونه نازل کړي یو ته ویل کېږي محکمات هر یو تنې په معنا پوهېږي دویم قسم داسې آیاتونه دي چې هغه متشابهات دي په هغې باندې عام خلک نه پوهېږي د دې متشابهات معنا به د محکماتو مطابق کوو نو ګوره دې ته ګورې چې عیسی علیه السلام ته کلمه او روح ویلی شوی او صریح آیاتونه چې قرآن کې دي چې د الله بنده و ان هو الا عبد انعمنا علیه کلمه د کن فیکون پیدا ده مریم نه پیدا ده محتاج ده هغه صریح آیاتونه نه مني په متشابهاتو پسې ځي هم بعضې متشابهات داسې مو چې دوی په انجیل کې لیکلي وو چې ان الله ولد عیسی الله عیسی علیه السلام پیدا کړی دی دوی را ولګېدل استعفا کې تخفیف وکړو او ویل چې زموږ په انجیل کې دا دي چې یاره عیسی علیه السلام د الله زوی دی نو دلته الله جواب کوي چې ګوره په انجیل کې بعضې متشابهات وو
او بعضې کې محکمات صریح دي په دې چې بنده دی محتاج دی او عاجز دی الله سره شریک نه دی ولې هغه محکمات پرېږدي دلته به وایي چې په دغه متشابهاتو باندې استدلال مه کوئ دویم احتمال دام کېدی شي چې دا د القیوم دپاره ووایه دلیل الله قیومیت ثابت دی الله ژوندی دی القیوم تدبیر کوونکی د عالم دی نو دلته اوس بیانوي ګوره قیوم هغه چاته ویل کېږي چې قائمي په مصالحو د مخلوق او مصالح د مخلوق دو قسمه دي یو قسم هغه دي چې د بدن سره تعلق لري مصالح جسمانیه دویم قسم روحاني دي چې د روح سره تعلق لري نو جسمانی کې د بدن جوړولو خسته شکل ورکولو نو ذکر یک هو الذي يصوركم في الارحام او تربیت او قیام چې د روح سره تعلق لري مصالح روحاني نو پای کې اعلان او علم ده چې د هغې د وجې نه د انسان روح صفا کېږي نو الله تعالی دا کتاب نازل کړی دی د پاره د تعلیم د مخلوقاتو چې مخلوق دا زده کړي او په نفس کې پاکي او صفایي راشي نو دغه الله قیوم دی نو ځکه هغه مستحق د عبادت دی هو الذي انزل عليك الكتاب الله هغه ذات انزل عليك الكتاب چې نازل کړی په تا باندې کتاب منه آیات محکمات بعضې دی قرآن نه منو کې ضمیر دی قرآن تراجع کا چې مخکې الکتاب تعبیر ته وشو منو بعضې دی نه آیاتونه دی محکمات مضبوطه محکمات دا صفت ده د آیاتو محکمات او رستو لفظ دی و اخر متشابهات او بعض نور آیاتونه متشابه دي محکم چاته ویل کی محکم ظاهرة الدلاله واضحة المعنى چې د هغې دلالت بالکل ښکاري معنی هم ظاهري صرف یو معنا پکې چلیږي لکه مثلا هغه احکام چې متعلق دي هغه آیاتونه چې متعلق دي د احکامو حلال او حرام متعلق نه پکې صرف یو معنی اشی جائز دی دا ناروا دی نور معنی پکې نه چلیږي عبادات واخلا عبرتونه واخلا مواعظ واخلا د کې یو معنی نور معنی پکې چلیږي نه او متشابهات هغې ته ویل کېږي چې په هغې کې ډېرې معنی خپل معنا باندې ظاهر الدلالت نه مختلف احتمالات پکې کېدای شي لکه دا معنا هم پکې ده دا معنا هم ده دا معنا هم ده لکه مثال په طور وایدناه بروح القدس کې مختلفې معنی موږ وکړې هغه ټولې معنی پکې احتمالات پکې وو هبه دا محکم چې واضح الدلالت هغې ته محکم وویلو دې ته څه ویلو محکم وجه دا ده
احکام مضبوطوالی ته ویل کېږي نو دې معنا ښکاره ده واضحه ده نو قسم احتمالات پاغي کې نشي راتللی نو مانع دي د نورو احتمالاتو چې د هغې د وجې نه په معنا کې تردد او شک راځي نو ځکه ورته محکم وایي مضبوط دی نورې معنی نه پرېږدي چې د هغې د وجې نه شک شبه راشي او متشابه ته ځکه متشابه وایي چې په هغې کې معنا واضحه نه ده اختلاف پکې راغی چې دا معنا مراد ده که دا معنا مراد ده دا یو شو محکم چاته وي واضح الدلاله متشابه هغې ته وایي چې معنی واضحه نه وي بیا د هغې مثال عبدالله ابن عباس نه نقل ہے چې محکمات هغې ته ویلی کېږي چې لا تختلف فی شرایع ټول شرایع په هغې متفقي لکه د الله توحید شو په ټولو شریعتونو کې د الله توحید و تحریم الفواحش په ټولو شریعتونو کې ده او متشابه هغه مجملاتو ته ویلی کېږي چې د هغې وضاحت نه راغلی لکه د سورتونو په سر کې کوم حروف راغلي دا یو معنا شوه هم بله معنا ماوردي صاحب کړې محکم هغې ته وایي معقول المعنا چې په معنی هر یو تن پوهېږي متشابه هغې ته ویلی کېږي چې په معنی موږ نه پوهېږو مثال په طور د منځونو په فرضیت موږ پوهېږو اوس په دې حکمت نه پوهېږو چې دا ولې ماښام کې درې دي سهار کې دوه دي ماخوستن کې څلور دي ماسپښین او مازدیګر کې څلور دي نو اوس دا حکمت متشابه دی موږ ته نه دی معلوم یا ولې الله پر رمضان کې روزه فرض کړې ده په شعبان کې نه ده کړې حکمت الله ته معلوم ده هبه د دې آیات نه معلوم شو آیاتونه دو قسم دي یو محکمات دي بل متشابهات دي سوال دا ده چې سورۃ الزمر کې ټول قرآن ته متشابه ویلی ده الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها درش نمبر آیات ته هلته ټول قرآن ته متشابه ویلو او په بل ځای کې الله ټول قرآن ته محکم ویلی کتاب احکمت آیاته سورة هود کې کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر لا تعبدوا الا الله او دلته په کې تقسیم وکړو نو ظاهر کې د آیاتونو په منځ کې تعارض دی هم به جواب د هغې نه دا دی ګوره کوم ځای کې چې قرآن ته محکم ویلی دی کتاب احکمت آیاته یا تلک آیات الحکیم هلته مضبوطوالی دی په اعتبار د بلاغت چې دا مضبوط دی په بلاغت او فصاحت کې همدارنګې منسوخېږي نه او کوم ځای کې چې ورته متشابه ویلی دی هغه تشابه دی په حسن کې ټول یو شان فصیح کتاب دی دا نه چې څه ایسه فصیحه ده څه غیر فصیحه ده او دلته چې تقسیم کړی نو په اعتبار د معنا سره د بعضې آیاتونو معنا بالکل واضحه ده هر یو تن پرې پوهېږي او د بعضو
آیاتونو په معنا څوک نه پوهیږي دا تطبیق شو هوځ دي آیاتونو صفت کوي هن ام الكتاب چې دا محکمات ام الكتاب اصل د کتاب ده معنا رجب هم دې تکي په معرفت احکامو کې حلال او د حرام په منځ کې چې تمیز راولي نو محکم آیاتونو باندې به استدلال نسی په متشابهاتونو او کوم متشابه په معنا چې نه پويږم دسه معنا به کې چې د محکم سره برابرۍ ام الكتاب اصل د کتاب ده مرجع د کتاب ده همور یو تذکر ویل هن ام الكتاب چې مور اصل دی د بچی د پاره او راجم کون کې د بچول په خپل تربيت کې نو د دې وجنه د دې ټول آیاتونو رجب محکمات تکو هن ام الكتاب رجب دې تکه مقصد دا دی یو آیات متشابه راغی نو رجب محکم توکا پس معنی او کده محکم مطابق دانه چې محکم اوس متشابه پس بوزي واخر متشابهات اخر دا صفت ته د پار د مصدر محذوب د پاره نعت صفت ته د محذوب د پاره معنا وآیات اخر متشابهات او نور آیاتونه دي متشابه او متشابهات معنا محتمل دي د پار د نور معانو پس معنی هغه معنی متشابه د یو بل نه جدا کیږي نه استحقاق کې په اراده کې نه یو بل نه جدای نه او اخر متشابهات ترڅو پورې چې پورا سوچ او فکر پاغي کې نه کړه فاما الذين في قلوبهم زيغ هم دا تشابه چې کوم ده کنه په دې آیاتونو کې چې معنی واضح نه وي نو دې سبب کله اشتراکی دا لفظ مشترک دی دوه معنو کې نو ځکه پورا معنی سړی ته نه د معلومه چې کومه معنی دلته مراد ده او یا پکې اجمال له نو دیو جمع متشابه شو وس دلتا دې جمله کې فاما الذين تقسیم کوي د خلقو په اعتبار د اتباع د آیاتونو ټیک د الله آیا قران دو قسمه کو یو محکم بل متشابه نو وس خلق یو شان ندي چې په محکماتو پسې کم کسانو چې په ځړه کې فساد ته نقصان ده هغه په متشابهاتو پسې د دوه غرضونو د پاره چې هغه بیانای یو فتنه پیدا کول او ولا خپل مذهب مضبوطه ول دا کوم باطل مذهب ته په دې متشابهاتو هغه مضبوطه فاما الذين بس هغه کسان فی قلوبهم زیغ چې داغي بزونه کې کوګواله ده د حق نه خواهشاتو تابع ده هغه علماء وایي چې دا لپس شامل ده ټول باطل پرستو ته ځکه څونه باطل پرست چې هغه د خپل باطل مذهب د پاره استدلال په متشابهات ونسی هغه بزیزي ها فی قلوبی ویلو فی قلوبهم زیغ اشاره وکړه دیتا چې دې بزونه کې د شر او فساد پروت ته حق
تابعداري پکې نشته، په خواهشاتو تابعداري ده، نو ځکه په محکماتو پسې نه ځي. فیتبعون دیوزي ما تشابه، هغه متشابه منه د قرآن آیاتونو نه. د کتاب کې چې کوم متشابه آیاتونه دي دا په هغې پسې ځي، محکماتو پسې نه ځي. مخکې ذکر کو چې بعضې کس په متشابهاتو پسې ځي، د دې د وجه چې په زړه کې کوږوالی دی. نو دلته اوس ورپسې اسباب ذکر کوي چې ولې محکم پرېږدي، متشابهاتو پسې ولې ځي. نو دو اسباب، دو وجې. یو ابتغاء الفتنه، د پاره د لټولو د فتنې. خپل اتباع کشران هغه ګمراه کی او هغې ته په ذهن کې ورواچوي چې زموږ دا بدعت دا د قرآن نه ثابت دی. دغه شان زمونږه دا کومه طریقه او عقیده چې کومه ده دا د قرآن نه ثابته ده، عوامو ته دا ورښکاره کوي، هغه متشابهاتو ته څه کوي، هغه ته ورپېښ کوي. لکه ګوره نسوارا چې را لګېدلي وو، نو عیسی په باره کې روح الله راغلی، کلمة منه راغلی، القا الی مریم. په هغې پسې روان شو د دې دپاره چې خلکو ته وروښیي ګوره عیسی علیه السلام ته قرآن کې روح ویلی شوی دی، الله کلمات ته ویلی شوی، او صریح آیات پریدي ان هو الا عبد انعمنا علیه، اخو بنده محتاج الله ته. یا ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب، هغه آیاتونه پریدي په متشابهاتو پسې ځي. یا دې وخت کې دا کم کسان چې بریلین دي مثلا عقیده ده لوی ځوان او یا شیعګان دي، علي او د حسن او حسین هغې مشکل کشا ګڼي، په دې آیاتونو استدلال نیسي که نه. ګوره ابراهیم علیه السلام ته الله ویل مرغانو ته اواز که، یا حسن او حسین او علي کې د مرغانو نه کمزوری دی، متشابهاتو پسې ځي. هغو ته داسې نه دي ویلي چې ته ترې مدد وغواړه. ګوره ثم ادعوهن. جبرئیل علیه السلام مریم ته ونه ویله لأهب لك غلاما زکیه، زه تاله بچی در کوم. وی ګوره جبرئیل مریم له بچی ورکولی شي، قرآن کې زه له در کوم، ولې لوی ځان یې نشي ورکولی، حسن او حسین یې نشي ورکولی. دې ته متشابهات وایي. خپلو کسانو ته دا ورښکاره کړي، بس هغې وایي راشه کمالي خبره وکړه. ایو تپوس دې کوي چې هلکه لوی ځوان خو تاسو یې برینه تپوس کوي لوی ځوان، پسې تاسو ولې لوی ځوان ورته وایي سره د هغه نه چې هغه به رپلیدین کو حنبلي به بس لنډو ته خلاصه کړي چې هغه فروع کې به حنبلي وو او موږ د امام صاحب په مذهب وو. خو هلکه چې لوی ځوان ورته وایي ټول حنبلیت اختیار که که نه، دلته ځان ته حنفي م یو هلته لوی ځوان پسې لګېدلی. نو لاندې افراد دوکه کوي. ابتغاء الفتنه یو معنا دا شوه. ابتغاء الفتنه کې فتنه څنګه ده؟ یو خدا شوه چې دا خپل افراد په غلط عقیده باندې باعث کړه، په هغې پسې روان کړه، حق نه یې واړول، په دې غلط تاویل. بله د ده دپاره فتنه شوه، اوس به دا بدعاتو باندې مضبوطي کلک به ولاړي، فخرونه به پې کوي. که بعضې مولیان پاڅېږي د اولې ورځې خیرات به پس د دې نه کوو، څلوېښتیانې به کوو، پلانکی به کوو، فخرونه پې کوي. نو مضبوط شو پې توبه به ترې نه وباسي، حق پرستو باندې به فتوې لګوي
او په خپل بدعات و مضبوطیږي دا هغه فتنه ده بل فتنه غدا ده حق متعلق به شکوک او شبهات پیدا کین جنگونه به پیدا شي دغه کسان برا پاسي کې حق والا پسې هغه به جنگ شروع کی مثال په تور عالم را اولګي او مقتدیانو ته غلط نظریه او غلط عقیده او توروخی نو که څوک په سنت عمل کوي په جمعات کې به جنگ کوي کنه جګړې به سره کوي اختلافات به سره کوي دا نقصان ده متشابه په ستون کې کسته فتنه پیدا کړه کوملاره اولګي او رښتیا دغه مذهب مطابق وي چې لکه څلور مذهب حق دي کچاره په لیدین کو د امام شافعي په مذهب کې شته د امام احمد په مذهب کې شته جنگ وسم کوي په دې جمعهتون کې به جنگ جوړېدل امین بالجار څلور مذهب حق دی په کشته به جنگ جوړېدو نه جوړېدو خو دې بس دا خپل مذهب وایي چې زما مذهب دی بس اسی په خلی وایي چې څلور حق دي فتنه پیدا کوي شکوک شبهات پیدا کوي وابتغاء تاویله دویم مقصد او د پار د لټولو تاویله د چې کوم تاویل له غلط تاویلی کی دا اضافت ته عهدی تد چې کوم مذهب دی د چې کوم رايه ده د حق مذهب او د عقیدی ما تلټي هغه په مضبوطي ابتغاء تاویلی د پار د لټولو د تاویل ده چې کوم مضمون دی دا د خواهش مطابق ده هغه صحیح معنا لټولې غرض نه ده چې دی آیات کومه معنا صحیح ده خپل مذهب هغه پکې لټي خپل رائے پکې لټي ابتغاء تاویله وما يعلم تاويله الا الله هذه مخکې جمله کې مقصد دا ده چې ګوره دا تاویل چې کوم ده دا د خپل د مرضی مطابق ده قرآن کې به دلیل نشته سنت نه څه دلیل نشته همې دا دوه غرضونه ذکر کړو نو کله کله دا دواړه غرضونه د یو کسي چې راشه خپل اتباع گمراه کا خپل عقیدم په دې ثابت کا او کله کله هغه دای چې د یو تن په دې متشابهاتو کې غرض ابتغاء الفتنه لټولې او د چا په کې غلط تاویلونه پسې تللي حبیب رسول الله صلی الله علیه وسلم من تاسو ته ویلي چې کم کسان په متشابهاتو پسې زی دا غینه بزان ساتي فاحذروهم ځان به وساتي وما يعلم تاويله الا الله او نه پويږي دا غي په تاویل مگر یو الله دا اسی به زه تاویل کی دا غي حقیقت الله ته معلوم ده متشابهاتو عمر بن خطاب رضی الله عنه ته یو سړی راغی سبیق ابن عیسل مدینه ته راغی او هغه شروع شو د متشابهات او د قران متعلق تپوسونه کول انور بعضی داسې شی تپوسونه کول چې د خلکو په زونه کې شکوک او شبهات پیدا کول عمر ته چې پته ورغېدله دا کس راغلی دلته مدینه ته د متشابهات تپوس کوي شکوک پیدا کوي عمر پس خبر اولېږو چې دلته راشه چې راغی مخکې نه ولا تیاری چوکۍ تیاری کړې وې کجوري چې راغی عمر ورته ویل څوک یې هغه زه عبدالله سبیق نوم مې دی عمر ورته ویل زه عبدالله عمر یم خپله پسې ورپاڅېدو په دې سر باندې وو
او سر یې له زخمي کو اینې پرې را روانې شوې هغه ورته ویل حسبک یا امیر المؤمنین فقد والله ذهب ما كنت اجد في راسي زما په ذهن کې چې کوم شکوک او شبهات بس ختم شو نو دې متشابهاتو پسې زید دې سره باس مباحثې نه ده پکار خلیفې د عمر غوندې کې چوکي ولا ورکول پکار دي ځکه نن سبا ډېر فتنو والا دي که نه څوک منکر حدیثي غټې غټې دعوې به کوي په مولیانو پورې خنداګانې او ځان به وایي چې زه یم خلک به فتنو کې غورځوي څوک به بدعاتو تایید به کوي څوک به یو څوک به بل د هغې نه د جواب خبره ده نه تنقید رد دی د هغې څه دقسې شی په کار وي خو د حاکم وقت کار دی نو وما يعلم تاويله الا الله او نه پوهېږي د هغې په حقیقت باندې مګر یو الله والراسخون في العلم راسخون في العلم کې دوه قوله د علماو دي چې آیا د دې نه مستقل کلام دی او کدا په مخ کې لفظ د الله باندې عطف دی نو یو قول دا دی چې دا مستقل کلام دی او د مخ کې جملې مقصد دا دی چې د متشابهات په معنا د الله نه په غیر بل څوک نه پوهېږي دا ظالمان اسې په غزي پورې نه ختي دي چې هغه غزي کې دي پوهېږي نه د الله نه په غیر بل څوک یو له په کار دا چې بس پیمانې راوړی او صفت کوي د راسخونو والراسخون فی العلم هغه قوي مضبوط په علم کې یقولون هغې وی آمنا به من ایمان په دې متشابهات راوړی ټیک ده موږ یې په معنا نه پوهېږو اوس موږ په ایمان دی چې دې کې دننه څه حکمت شته موږ پې پوهېږو نه بس الله ابتلا ده په موږ په تصدیق کو انکار ته نه کوو دا یو قول شو دا د عبدالله ابن عمر عبدالله ابن عباس عائشې رضی الله عنهم د دې نه نقل دی که صحیح اخپش پر را مذهب هم دی تر دې چې ابو نهیک الاسدي وایي وانکم تصلون هذه الايه تاسو خدا د مخ کې اوسه کوي ما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم خو لیکن دا مقطوع دی د دې نه مستقل کلام دی او د دې تفسیر مقصد دا دی چې په متشابهاتو څوک نه پوهېږي د الله نه په غیر بل څوک په متشابهاتو نه پوهېږي هر څونه کوشش وکړي دویم قول دا دی چې والراسخون عطف دی په لفظ د الله او یقولون مستقل کلام دی معنی دا ده وما يعلم تاويله او نه پوهېږي په تاویل د دې متشابهاتو الا الله مگر الله او الراسخون في العلم او هغه کسان چې مضبوط علم والا دي هغې په متشابهاتو پوهېږي او دا زیغ والا خو راسخ فی العلم نه دی چې متشابهاتو په معنی پسې ځي دا دویم قول دی دا هم د عبدالله ابن عباس هم نقل دی او د اکثر متکلمینو قول دی وګوره الله د دې صفت پر رسوخ کړی دی چې مضبوط علم والا دی نو مضبوط علم والا خو به اله وي چې د دې متشابهاتو په معنا خو پوه شي که نه چې په معنا د متشابه پوه نه شو بیا خو راسخ فی العلم نه شو نو په دې کې اول تفسیر راجح دی چې نه د متشابهاتو په معنا صرف الله پوهېږي د الله نه په غیر بل څوک نه پوهېږي راسخون نه مستقل کلام دی وجه دا ده که راسخ فی العلم پوهېدلی نو بیا به دا زایق چې کوشش کوي چې د معنا حقیقت باندې ځان پوه کړم نو دا خو به ښه کار ویم الله به د بدی نه بیان کړی لکه موږ تاسو کوشش کوو د یو آیات معنا ته ځان رسو صحیح معنا ته دا ښه کار دی حال دا دی چې الله د بدی بیان کړه
یتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تاویلی خو معنی نه وځه کوي ابتغاء تاویلی کنه دا شو دویمه دا رستو جمله ده چې یقولون کل من عند ربنا دی وای آمنا به من په ایمان راوړې او کل من عند ربنا دا ټول زموږ د رب د طرف نه دي دا جمله خو الله ده چې کله د بعضو په معنا پوی دي په بعضو په معنا نه دي پویا نو ځکه وایي چې دا دواړه قسمه چې کوم محکمات دي کوم متشابهات دي په دې ټول زموږ ایمان دی او د الله تعالی طرف نه حق دي اگر کوم معنا باندې نه پوهیږو دغه جمله هم دلالت کوي په دې چې راسخ فی العلم د متشابه په معنا نه پوهیږي درېمه وجه دا ده چې ګوره دا نشي کېدلی چې یو شی دی الله د ټول نه نفي کي ځان د پاره دی ثابت کي بیا د هغې نه پس د نفي نه دی بیا نور هم ثابت کي ګوره قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله الته نفي د علم غیب د ټولو نه وکړه دلتم وما يعلم تاويله الا الله نبي وکړه کنه چې دې په حقیقت باندې د الله نه په غیر بل څوک نه پوهیږي دې نه رستو د راسخ د پاره څنګه ثابت کی الراسخون في العلم دې وجه اول قول هغه راجح دی هر راسخ فی العلم چاته وي رسوخ په لغت کې ثبوت ته ویل کی یو شي کې مضبوطواله دلته راسخ فی العلم هغه چاته ویل کی چې هغه شرعي علم دی شرعي علم او د قرآن او حدیث ته هغه حاصل کړه ابي علماء وي راسخ في العلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه کړې شو چې راسخ في العلم چاته وي رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات بیان کړو چې من صدق حدیثه د خپل حدیث تصدیق کوي داغه مطابق عمل کوي بر فی یمینه قسم باندې وفا کوي عف بطنه خپل خېټه د حرام نه ساتي دا راسخ فی العلم ده دا علامات دي راسخ فی العلم هغه چاته وي چې الله ذات پیژني د الله صفات پیژني په دلایلو یقیني او قطعي او سره په دلایلو سره معلوم دی چې قرآن د الله کلام دی حق دی یقولون آمنا به ایمان راوړه به ضمیر راجع دي متشابهات ته موږ په دې متشابهات ایمان ده هم محکم هغه ذکر نه کو چې هغه ښکارا ده تخصیص دې متشابه ذکر کو چې هغه پټ ده موږ په معنا نه پوي خو ایمان هم ده او یا به کی ضمیر دې کتاب ته راځي کا من په دې کتاب ایمان راوړې چې کله کې متشابهات دي او که محکمات دي زموږ په ایمان ده او کل من عند ربنا ټول الله تعالی طرف نه دي دا قول لري یقولون آمنا به یا خو مراد تن عقیده ده د دې عقیده ده چې دا حق دي او یا ته مراد قول له بل ته پخلی بل ته وي دې متشابهات ایمان راوړه دا الله تعالی طرف نه دي كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب او نسيتنا الا اولو الالباب مگر خاوندان دا خالص عقل هغه دینه نصیحت تخلی چې ګوره الله محکمات هم نازل کړي متشابهات هم نازل کړي
په دې کې غرض اصل کې دا دی غرض چې هغه فضل د علماء ښکاره شي او د هغې حرص په دې آیاتونو کې په تدبر کولو هغه زیات شي ذهن مې ستړی شي په معنا پسې به وګرځېږي او به ګرځېږي نو پوره به په معنا پوه نه شي ستا محکم ته به رجوع کړي که نه الله به له پې اجر او ثواب ورکړي دا فایده ده په دې کې او دا لفظ د ربنا ویل کل من عند ربنا په دې کې اشاره ده چې دا متشابهات چې الله نازل کړي دي که نه دې کې یو قسم تربیت ته زمونږ او په دې کې نظر دی په مصلحت کې اولو الالباب خالص عقل ته وایي هم بیا څوک د اعتراض وکړي چې ولې الله متشابهات نازلول سره دی نه چې د هغې معنا صرف الله ته معلومه ده او د الله نه بغیر د هغې په معنا بل څوک نه پوهېږي نو ولې به الله قرآن کې متشابهات نازل کړ ټول به محکمات نازل کړی وی که نه تقسیم یې ولې وکړو بیا علماو د هغې حکمتونه بیان کړي دي یو حکمت په هغې کې الابتلاء والاختبار ابتلاء او اختبار دی په هغې باندې امتحان دی چې څوک ایمان راوړي څوک نه راوړي دې د وجې نه که دا متشابهات نه وي دا باطل فرقې به په کوم شي باندې چلېدلی په هغې امتحان دی که نه دویمه فایده پکې دا ده چې دا انسان کمزوری دی هر شي ته ذهن نه رسېږي نو الله د بعضې شي نه دې پټ پاتې کړي دي لکه قیامت وخت یې موږ ته نه دی ښودلی دې دپاره چې موږ وله تیاري کوو پته نه لګي ناڅاپي را باندې راشي که اوس راته پته ولګي چې پلانکي وخت کې به مرو نو بیا به ووایي زمړه مرګ ته به نږدې نیک نیک اعمال شروع کړو که نه قیامت ته به نږدې نیک اعمال شروع کړو الله پټو ساتو دغه شان قرآن کلام د عربی کې نازل دی او د عربو کلام دو قسمه وو بعض صریح و بعض مجازات و کنایات و تلویحات و الله هم د هغې موافق قرآن نازل کو چې هغې ته ورخی چې ګوره قرآن هم ستاسو په طرز روان دی خو راشي مقابله وکړئ که نه بیا ذهن کې کښېنوئ متشابه آیاتونه د احکامو متعلق نه دي څونه آیاتونه چې احکامو متعلق دي هغه محکمات دي متشابه آیاتونه دا د قیامت متعلق دي هغه متعلق راځي یا بعضې داسې د الله صفات دي چې د هغې ظاهري معنا موږ نه پوهېږو صرف عقیده وساتو او چې د عمل سره تعلق نو په هغې کې محکمات دي ټول متشابهات نه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة هدې کې مې احتمال لا دی چې دام د دقه راسخونو کلام دی راسخین فی العلم سوای یقولون ربنا او دا دعا ځکه کوي چې په دې متشابهاتو کې ډېر خلک ښویېدلي دي ښویېدلي خطا شوي نو دلته دین د الله نه اریږي چې یا الله موږ مضبوط کا موږ چرته مخویوه او یا دا کلام دی د الله تعالی د طرف نه موږ تاسو ته په سبیل د تعلیم تاسو څه وایئ
دس وی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا همونږ ته تعلیم دی اے ربا لا تزغ قلوبنا مکه کو زړونه زمونږ بعد إذ هديتنا پس دا غنه چې تا مونږ ته هدایت کړی ہے وام ته نړۍ د حق نه موانړې الله په مضبوط تم کا دا دعا دی زکه کوي او یاد الله تعالی د طرف نو د زکه امر شوی د په دعا باندې احتمالو انسانانو زونه اصل کې اوړي راوړي رسول الله صلی الله علیه وسلم بدا دعا کوله یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ام سلمہ ته تاسو کو چې دا دعا ته ډیره ولې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جواب کیوالو هر انسان چې کوم دی الا وقلبه بين اصبعين من اصابع الله الله په ګوتو کې دی خوخه شي صحیح وي کې کني کاګه وي کې تاسو دا دعا کوئ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة او یا الله راکه مونږ ته من لدنك رحمة د خپل طرفنا رحمة هدلتا هبه ویلا یا الله دا بستا طرفنا مونږ سره احساني ستا طرف نه بخششي زمن د دې مستحق نه او رحمتن کې دا تنوین د پاره د تفخیم ده مراد انعام او احسان ده مطلقا من سه احسان او انعام او هر قسم انعامات من ته د خپل طرف نه راک چې پاغي کې تثبت هم ده د دې نه مضبوط کا او یاد دې رحمت نه مراد خاص انعام ده هغه توفیق دې للثبات على الحق یا الله په دې حق مضبوط کا په دې لفظ د هبه کی اشاره وکړه چې دا بستا طرف نه تفضلی ستا باندې وجوب نشتا وګوره بعد إذ هديتنا لفظ استعمال کړو په دې کې اشاره وکړه چې یا الله تا چې موږ له هدایت را کړې ده اول نه یا الله به ته سلام کوم دغه کریم چې او شی چاله ورکی به ته څنګه کوي به ته اخلینا یا الله ته کریم ذات ربنا انك جامع الناس وزداد دعا کوي د الله نه د قیامت د ورځې ځکه په دا ورځ باندې انسان ډیر محتاج دی الله رحمت ته ځکه د دغه لپاره خاص دعا کوي اے رب انك جامع الناس یقینا تراجم کون کې خلق لیوم ما لحساب یوم د پاره د حساب دغه ورځې یا لجزاء یوم د جزاء د ورځې مضاف حذف کړلو مضاف له دغه په ځای قائم کو لا ریب فی چې الله پاګه کې شک نشتا یقین ده دا ورځ یقیني راتون کې د پاکي شک شوبشته ده نه نو یا الله تب دق ورځ باندې تمنګ سکوا فلا تخزنا فيه بالزيغ یا الله په دق ورځم په زیغ او شرمه چې په دغه ورځ باندې من ستا دین پرې کېستا حقم پرې کېستا په او شرمېږو داونه کې ان الله لا يخلف الميعاد دا تاکید دې د مخکې د پاره یقینا الله مخالفت په وعده کې نه کوي قیامت به خامخا راځي نو ځکه په قیامت کې شک نشته چې الله د وعده د قیامت کړی دا الله د وعده مخالفت نه کوي عدلتا میعاد مصدر میمی ده په معنا د وعده
الله چې کوم وعده کړی د پای کې مخالفت نه کوي ابا خامخا راځي ابه دې آیاتونو کې الله تعالی راسخین فی العلم صفت کړی دی او صفاتو چې هغه اصل کې عنوان دی د سعادت ټول سعادت لپاره هغه عنوان دی او هغه کې صفات شو چې راسخ چاته وي چې دا صفات پکې یو د علم چې د هغې په وجه باندې انسان الله ته ورسېږي او دویم رسوخ دی رسوخ هغه مضبوطواله په علم کې او دریم الله د دې صفاتو کو په ایمان بجميع کتبه چې په ټولو کتابونو باندې ایمان راوړي او متشابهات محکمات ته واپس کوي نو بل صفت ولو کړلو الله نه دی سوال کوي د عافیه او د عافیت بل اعتراف کوي د الله په احسان په خپل ځان په هدایت او بل الله نه رحمت غواړي چې متضمن دی هر خیر لره او سبب دی د پکېدلو د شر الله ته وسیله نیولې د الله په نوم انک انت الوهاب ان الذين كفروا لن تغني عنكم اموالكم ولا اولادهم من الله شيئا اوس دې آیات کې تخویب ده اخروی کافرانو ته ربط د مخ کې سره ده مخ کې آیات کې الله د مؤمنانو دعا او تضرع عاجزی ذکر کړه دې الله ته عاجزی کوونکی دي وزدلتا د کافرانو حالت ذکر کړي چې دې لبا الله څخه عذاب ورکړي او څوک وسه تعاون او مدد وسه کولای نشي ها په دې کې اشاره ده د کافرانو حالت رستو ذکر کولو کې اشاره ده دې خبره ته چې دغه مؤمنانو دعاګانې الله قبول کړې دي دې عذابونه بچ کړې دي دیم شو هبه ګورا څونه اسباب د دفع د عذاب چې دی په دې آیات کې الله منتفی کړي ان الذين كفروا یقینا آکسان چې کفر کړه لن تغني عنهم اموالهم دبا پنکی دیونا نشي دبا کولای دیونا اموالكم مالون دیو ولا اولادكم نبچی دیو من الله دا الله دا عذاب نشيئا اس قسم شيء وګوره د مصیبت ته بچ کولو لپاره اکثر انسانان دو اسباب تیاری او هغه طرف ته توجه کوي اول مال دویم نمبر په بچی او اولاد نو الله وی دلته با مال مولا پیدا نه ور کوي بچی مولا پیدا نه ور کوي ابه دا دوی زکه ذکر کړو چې ګوره اکثر کافرانو په دې باندې فخر کوي د مؤمنانو په مقابل کې ویل به نحنو اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين من بچیم ډیر دي من اولاد هم ډیر دي او من ته څنګه کیږي عذاب من ته نه راکیږي وما نحن بمعذبين الله دا بچي او دا مال چې ته په خرونه کې دا پتا ته هیڅ فایده در نه کی
او اولئک هم وقود النار او دا کسان چې دي هم وقود النار دا خشاک دي د اور کې ودا سي زلکیږي او دا اور په دې بلیږي لکه خشاک باندې څور څنګه بلیږي وګوره دا بل غټ سبب شو کنه چې عذاب نم دې بچنه کی او د پاسه عذاب هم در باندې راشي كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا اوس دې آیات کې ذکر کړي تخویف اخر دنیوي د پاره یو نمونه ذکر کړي دا کافران به الله په دنیا کې تباہ کی عذاب به پراولي فرعونان الله څنګه تباہ کړو څنګه هلاک کړو هربته د مخ سره ده چې ګوره مخکې ذکر کړه چې څوک په الله باندې کفر کوي او تکذیب کوي د الله ورته به الله بوزي بچي او مال هغه له فایده نشي ورکوله دلته وایي مخکینو امتونو چې څنګه د خپل پیغمبرانو تکذیب کړو الله تبا کړ هلاک کړ نو دغه سي اے نبی کستا دا کسان تکذیب کوي انکار کوي په دې بم الله عذاب را ولي دنیا پروا یې مکوا كدأب آل فرعون كدأب آل فرعون مبتدا ده حذف شوی ده معنی دابهم كدأب آل فرعون حالت دې موجوده او کافرانو كداب آل فرعون پشانت د حالت ته د آل فرعون هذا فرعون نمخ کې نور کافران هم تیر شوي وو خو هغه ذکر نکړه آل فرعون ذکر کړو ځکه دلته کلام اصل کې د بنی اسرائیل سره دا نسوارا راغلی وکنه بنی اسرائیل نو هغه اصل کې کلام نو ځکه یو تاغه ذکر کو چې هغه ته د فرعون پورا حالت معلومو او څنګه غلبه الله بن اسرائیل په فرعون باندې ورکړ سره د کمزوري د بن اسرائیل قوت تاغینا په دې کې زمنن بشارت ته پیغمبر ته هم او مؤمنانو ته چې ګوره دا کافران کار څونه قوي وو خو دنیا کې به الله ذلیلی تباہ کوي به او آخرت کې مو الله عذاب ور کوي تاسو چې په دین باندې عمل کوو او یا آل فرعون ذکر کړو چې ګوره موسی علی السلام هغه ته دعوت ور کړو په غټو معجزاتو هغه له فائدې ور نکړي دغه چې محمد رسول الله موجوده کافرانو ته غټ معجزې وړاندې کړي خو فائدې ولا ور نکړه او یا دې زمانہ نبی صلی الله علیه وسلم زمانه ته نږدې و په نسبت نور امتونو نو ځکه تخصیص وکړو والذین من قبلهم او کسان چې دیونه مخکې تیر شوي دي پاغي چې څنګه حالتو نو دقه سي دي حالت هم ده پس کې په کوپر کې دابهم انا هؤلاء في الكفر واستحقاق العذاب حالت دې موجوده او کافرانو په کفر او په استحقاق د عذاب کې په شان ته د حال د آل فرعون ده والذین من قبلهم مخکینی امتنا د فرعون تیر شوی دي کذبوا بیااتنا تکذیب کړو زموږ د آیاتونو دا تفسیر دی د داب حالت څه د تکذیب آیات نه مراد یاغه آیاتونه دي چې قران کتابونو کې الله نازل کړو یا مراد ته معجزات
چې دلالت کو په صدق د انبیاء یا دلایل عقلیه چې دلالت کو د الله په وجود او د الله په توحید باندې باغی تکذیب کړو فاخذهم الله بذنوبهم راغونی ول الله تعالی غيو بذنوبهم په سبب د ګناهونو دي دا تفسیر ده دا بهم هغه الله را نیولې دي هم د قصرانی سي عذاب باندې هم بذنوبهم کې با سببیه ده دی ګناهونه کړي ځکه په الله عذاب راوستو ذنوبنا مراد دغه تکذیب دی مخکې په آیاتونو بذنوبهم په دې کې اشاره وکړه دیتا الله په دې عذاب کې ظالم نه و چې ظلم یې وسکړه بلکې سبب په دې کې موجود چې د الله نه پرمانه نه وي والله شدید العقاب والله تعالی شدید العقاب سخت عذاب والا ده هغه چاته چې اسباب د عقاب کوي چې کوپر ده تکذیب ده د الله په آیاتونو دیو له الله سخت سزا ور کوي قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد دا اوس جمله مستأنفه ده مستقل کلام ده او بدی کی انتقال له د انذار نه تهدید تا مخکې آیات کې ول تخویف ورکو اوس په دې آیات کې دی ول دمکی ورکړي وګوره الله بم ظاهر کوي وګورئ په دې بدر کې کافرانو جنگ کو مؤمنان په الله څنګه غالب کړو دغه سي اے نسواراو اے يهودو تاسو کو په خپل کوپر باندې کلک ولاړ وي الله هم دغه سي ذلیل کی مؤمنان له الله پتا سم غلبه در کی قل للذين كفروا وایا للذين كفروا هغه کسانو ته چې کوپر کړه ستغلبون زرد چې تاسو به کمزور کړئ شي وتحشرون به براجم کړئ شي الى جهنم تا الذين كفروا ظاهر مراد ده چې مشرکان ته مراد دي دیو جنا الذين كفروا اسم ظاهر راوړو ضمیر راوړو او دارستو قد كان لكم آية في فئتين دغه آیات په دلیل ده ځکه دا مشرکانو په بدر کې قتلو ځانو ته دچند کار کېدو او کمزوري کسانو ته مقابل کې هغه تلخ کار کېده الله ولا په غلبه ورکړه یاد الذين كفرون مراد يهوديان دي او سبب د نزولم د يهوديانو کله چې مشرکانو په بدر کې شکست وکړلو او ته پته ولګېدله چې دا نبی حق دی نو اراده وکړه چې په ایمان کې داخل شي نو په دې کې بعضو کسان را ولګېدل هغې ورته لږ صبر وکړئ تادي مه کوئ ورګئ بله مقابله د دې نبي صلی الله علیه وسلم او د مکې مشرکانو منځ کې راشي هلته به وګورو نو په دې کې به احد واقع راله هغه راله نو ایسته په شا شو الله هغې له دمکي ورکوي بیا دې را ولګېدل د رسول الله صلی الله علیه وسلم سے لوس کړی و هغې مات کو کعب بن اشرف ته ورله همدې یهودیانو هغه ته تعزیت هم وکړو مکې والا ته تعزیت وکړو کعب بن اشرف الله د آیت نازل کړو او یا
بنو نذیر نبی صلی الله علیه وسلم راجمه کړه، بنو قینقاع یهودیان راجمه کړه او تل تاسو خپته رئیس د الله رسول ما راشي په ما ایمان راوړی. هغه ویل دوکانه شي مکه مشرکان په جنگ نه پوي د ته په زور ورشي نو استاد سترګې سری دي موږ چې د جنگ راغی تا ته پته ولګي. الله د آیتونه نازل کړو. سیدا د چې دا عام والدوانو ته خطاب دی. ستغلبون زرد چې کمزوري به کړی شي او ما قصې شو وشو بنو نذیر یې مشړل، بنو قریظه مړه کړه او بچي ول قیدین کړه، زنانه ول قید کړه. او تحشرون الى جهنم، په آخرت کې به جهنم ته الله تاسو بوزي په ورځ د قیامت. یا اله په معنا د فی والا وتحشرون فی جهنم، تاسو به ټول په جهنم کې راجمع کړئ شئ. سزا بدل الله درکې وبئس المهاد، او ډېر بد ځای دی المهاد تیار کړی شوی. دا جهنم څخه ځای نه دی، دا ډېر خراب ځای دی، بد ځای دی. وبئس المهاد. یا ما مهدوا لانفسهم، دی چې ځان د پاره په دې اعمالو کوم شی تیار کړی دا څخه نه دی، دا ډېر بد دی. قد كان لكم آية في فئتين التقطا، دې کوم خطاب د دقه کافرانو ته یا مکه مشرکان یا يهوديان. چا ویلي چې دا خطاب مسلمانانو ته ده به مستقله جمله شي چې ګوره مؤمنان وي څنګه به دیو کمزوري کیږي، ظاهر کې خو دیو قوي دي. الله ته جواب وکړو قد کان لکم آیة فی فئتین، په بدر کې د لاغ قوي کسان څنګه کمزوري کړه، دی هم د کمزوري کی کله خطاب مؤمنانو ته شي. او راجح دا ده چې دې کې خطاب مؤمن ته هم دی کافر ته هم دی. هغه واقع په وخت کې چې څوک موجود او غرض یې دا دی مؤمن ته ملاوي کافر ته وي چې د الله مدد او نصرت اسباب ته محتاج نه دی، اسباب مادیو ته ضرورت نه لري بلکې ایمان او تقوا ته ضرورت لري. ځکه د الله د سي لخرې دي پټې چې دا غي څوک مقابله نشي کولای. قد كان لكم آية، او کافر ته په خپل اسباب دوکه کېګم سره د اسباب نه به مغلوب کی. قد كان لكم پتاقش اشتر استاسو د پار آیت النقد عبرت فی فئتین پاغ دو ډلو کې التقطا چې یو بل سره مخامخ شوي. آیت معنی علامت عظیمه على صدق ما اقول لكم، زه ته هم چې کمزوري بکړې شي ستاسو پاره نه خشتا. دا آیات په معنا د دلیل ستاسو پاره دلیل او برهان دی. التقطا په بدر کې یو بل سره مخامخ شوي. فئه تقاتل فی سبیل الله، دا یو ډله چې و جنگ کو د الله په لار کې، و اخرى کافره، او بل ډله چې و کافره کفر کوونکې وه. دا اولې ډلې صفت یې وکړو چې ډېر اعلی درجه د ایمان کې و، ځکه د الله په لار کې جنگ کوونکي و، خالص د الله رضا یې وه. 314 کسانو. او دا بل ډله چې و کافره کافره وه الله یې نه منلو. ډېره لرې خبره دا د الله په لار کې جنګ وکړي، ځکه الله یې منلو نو جنګ به څنګه د هغه د رضا دپاره وکړي. بیا د دې صفت یې ونه کړو و اخرى کافرې صرف وویلو.
اشاره وکړه چې دی دا جنگ سره معتبر نو سره اعتبار لشته دی نه ولی زکه چې دی باندې hebat د اول نه پریوته روب پیو hebat په جنگ په هاي کینو پوزیشن کینو جنگ کولای نه شو او بس میدان کې ولاړو مجبورې د وجنه يرونهم مثليكم رأي العين يرونك يو ضمير ده فاعل ضمير مرفوع ده او دا هم ضمير ده مفعول اچھا اچھا تراجی دي لو یو قول لا ده يرونك دا ضمير راجي كمؤمنان تا او کم چې هم ضمیر منصوب دی راجع د کافرانو ته او مثلهم کم ضمیر راجع ک مؤمنانو ته معنی دا ده يرونهم لدل مؤمنانو هم دا کافران مثلهم خپل دو چنده مؤمنان 300 دیارلس کسانو په کافرانو ګمان داو چې دا شپږ سوه دیرش کسان دي يرونهم مثلهم رأي العين رأي العين اس ظاهري نظر باندې ولې حقیقت کې کافران د زرو نه زیاتو او دا مؤمنان دا غي ثلث جوړېدو درې مې جوړېدل اندا دو چنده او تولی ورخو ده دې تفسیر مطابق وجدادا چې په مؤمن باندې د دوه کسانو سره مقابله فرض وا دونه به تختنه دې مؤمن ته ورکارک چې دا ستاسو دوه چند دي لہذا میدان نه به تختنه کلک به تو درېږي فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 سورة أنفال کیو دویم قول ده چې دا ضمیر راجع کا د مرفوع مشرکانو ته او منصوب ضمیر مفعول راجع کا مؤمنانو ته يرون لدلو دي کافرانو هم دا مؤمنان مثلهم خپل دو چنده اے کافرانو دسی او قتل چې دا څونه دي دا 2000 دي منځري مؤمنان 2000 دي او دا یو تذکر خودله چې روب په پریوزي يرونهم مثلهم رأي العين هبه په دې دوانو توجیهات باندې اعتراض ده چې ګوره سورته انفال کې خو الله وایي چې الله تعالی تاسو ته ويقللكم في أعينهم إذ يريكموكم الله وإذ يريكموكم إذ التقيتم في أعينكم قليلا مؤمنانو تم کافران لخ کار کېده او دا اول توجیه مطابق څه شو دو چندو تکار شو ډیرو تکار شو کنه او دا دویم توجیه مطابق ويقللكم في أعينهم مؤمنانو مشرکانو ته کم کار شو او دویم توجیه معنا خدا شو چې مشرکانو ته دو چند معلوم شو دا هغه آیات څخه د دوانو توجیه منافات جواب دا غي نه ده چې ګوره یو ابتدایي حالتو نو په ابتدایي حالت کې مشرکانو ته الله مؤمنان کار کړ کم کار کړ دې لپاره چې نور په راځل ورکی او مؤمنانو ته کافران کم کار کړ چې مؤمنان په څه کې ورزړ ورکی
بیا چې کله جنگ شروع شو نو جنگ کې مؤمنان کافرانو ته ډېر کار کړه او مؤمنانو ته کافران کم کړه هلکه ستاسو دوه چنده دي دې لپاره چې پیڅه شي زړوري میدان نه ونه تختی تطبیق یې دا شو رأی العین معنی سے ظاهر نظر باندې تاسو ظاهر په نظر کې ته د سکاره کې د حقیقت کې د زینو فنذاکرة مکشوفه لا لبس فيها او والله الله تعالی چې د یؤید مضبوطی بنصره په خپل مدد مې شاو چاله چوغواړي هیڅ اسباب ته پکې ضرورت نه بغیر د توسط اسبابنا الله چاله وغواړي مضبوطی دا مؤمنان مضبوط کړه په کافرانو ان فی ذلک لعبرة لأولی الالباب لأولی الابصار یقینا پدې کې پدې واقعیا کې سماره دا ډېر کسان دې تلک کړه او تاسو له په غلبه درکړه سره د هغې د کثرت نه پدې کې لعبره عبرت لأولی الابصار د خاوندانو د عقل ابصار جمع د بصر د عقل ته ویل کی پوی ته ویل کی عبرت د عبور نه ده عبور ویل کی تجاوز د یو ځای نه بل ځای ته عربي عبرت النهر هدلتم عبرت زکوي چې په دې کې انسان د جهالت نه اوړي علم ته جهالت پریدي د هغې پوجه علم ته ځي او د هلاکت نه بچ کېږي نجات ته د هغې پوجه باندې ځي اولی الابصار خاوندانو د خالص عقلقت عبرت تخلیجي ګوره الله تعالی خپل مدد او نصرت کې اسباب ته ضرورت نه لري موږ له خپل اسباب په مالونو باندې غرور او دوکه نه ده پکار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة اوس دې ذکر تزيد في الدنيا ذکر کوي چې په دې دنیا دوکه کېږي ما ربط آیات تمک کس ردا ده چې ګوره الله تعالی د مؤمنانو سره مدد او نصرت ولې کوي او کافرانو ولې ذلیل کړه دا غي سبب ذکر کوي کافر ته دنیا خسته وا دا غي د وجه نه الله پرخو است الله ذلیل کو او مؤمن آخرت غوړه کړي ده دا غي د وجه نه الله سره مدد او نصرت کو به موجه ده چې مخکې آیاتونو سبب د نزول کې مونږ تاسو ویل چې رسول الله سم يهوديانو ته دعوت ورکو نو اغیو په خپل قلاګانو او په خپل اسلحو باندې غرور وکړلو نو اوس دې آیات کې الله وی ګورا په دې قلاګانو په دې مالونو په دې اسلحو په دې قوت باندې غرور مکوا افانی شه ده زایل کیدون کې ده آخرت ولټو چې هغه باقی ده دایمي ده دویمه مناسبت هغه ده مخکې آیات کې کافرانو ته دمکی ورکړه چې تاسو له الله سزا درکړي او په دې خپل مالونو دوکه کېږئ مو نو اوس دلته الله متقیانو له بشارت ورکوي زیره چې ګوره
دا څونه قسمه شهوات چې دي دا ستاسو په آخرت کې پوره کیږي. قل انبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا. او د دنیا په دې شینو پسې مزه یې اب فانی شی ده. ذلك متاع الحیات الدنیا والله عنده حسن المآب. زوین للناس خسته کړی شوی د پاره د خلکو حب الشهوات من النساء، مینه د شهواتو. زوینه صيغه د مجهول لا د دې فاعل څوک دی چاو ته خسته کړي. اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې مزین الله دی، ولې د ټولو کارونو او افعالو د بنده خالق الله دی. بس دې کافر ته الله د دنیا خسته کړه، د دې د وجه نه چې طلب د حق پکې نو استه دنیا او ته خسته کړه. دویم قول حسن نقل له چې دا تزیین ته شیطان کړه دی، شیطان ته د دنیا خسته کړي. او قسم به کو الله چې دا شیطان ته په وسوسې په ذریعہ د ترغیب په ذریعہ دا فسادونه او ته ذکر دي دیو ته خسته کړی دي. او دا د معتزله قولم ده. په دې دوه قولونو کې راجح قول لا ده چې الله دې آیات کې د انسانانو طبیعتونه بیانوي، چې الله د انسانانو په طبیعت کې دا شینه مزین کړی دي، ډولې کړی دي. هر انسان په طبیعت کې دې طرف ته میلان اخی پاتې شو. دا جزئیات او افراد دا غي متعلق خبره نه کوي. دا د هر انسان په زړه کې کوم مؤمن دی که کافر دی او چې انسان دی بشر دی دا هغه په زړه کې دي شي سره مینه شته. او څوک را لګي دا په طاعت کې لګي مؤمن دی، او څوک د الله په معصیت کې لګي نو دا هغه د وجه نبی هغه د پاره وبال له الله تعالی انسانان په دې پیدا کړی. او د دې شي نسبت شیطان ته ټیک نه ده چې موږ دې نسبت شیطان ته وکړو، ځکه دا پیدا کوونکی اصل کې الله دی. ها شیطان به تو وسوسه ورچي، قبیح عمل هغه ته خسته کوي د وسوسې په ذریعہ. او تباہی او حقائق د شیطان کار نه دی، دې نسبت الله ته کی. شهوت څه ته وایي؟ توقان النفس وکمال رغبتها. کمال رغبت یو شی ته، او د شهوات نه مراد دلته مشتهیات دي. مشتهیات ګوره یو ستا مینه ده د یو شي سره، او یو چې دا کم شي باندې ستا مینه ده دغې ته مشتهیات وایي. مثلا یو ستا دا مینه ده د دې سیو سره چې زه یې وخورم، او یو دا سیو په خپله ستا خوښ دی د سیو ته مشتهیه وایي، او ستا د رغبت ته شهوت وایي. دقسې د ښځې ته رغبت کول دې ته شهوت وایي، او ستا رغبت چې په ښځه واقع شو په بچو واقع شو دې ته مشتهیات وایي. نو د انسان ته شهوت محبوب نه دی، انسان ته هغه مشتهیات محبوبي، هغه ته مزیني. پوه نه شوئ؟ دغه سیوې خوښ دی که د سیو سره د مینه خوښه ده، دا ښځه یې خوښه ده که د ښځې سره د مینه خوښه ده. د مینه یې خوښه نه ده بلکې هغه مشتهیات یې خوښ دي. خو الله تعبیر د مشتهیاتو نه په شهواتو کو د پاره د مبالغې، چې ګوره دون رغبت دې د ښځو سره د دې مالونو سره د دې بچو سره
تر دې چې دا مینې هم د هغې د وجې نه خوښه ده دا مینې هم ورسره خوښه ده دې ته مبالغه وایي نو ځکه شهوات ویل حب الشهوات مینه د مشتهیاتو سره من النساء ابه ګوره دلته وګورئ دا زین للناس حب الشهوات دا جمله دلالت کوي په درې خبرو اول دا چې دا مشتهیات خوښ دي ښځه بچي مالونه یوې دا خوښ دي دویم د دې سره چې دا کومه مینه ده دا مینه هم خوښه ده چې زه دا مینه چې اوسه کومه دا ښه کومه او دریم عقیده دا ده چې زما دا مینه فضیلت ته کمال دی زما دپاره نو کله چې دا درې شیونه په یو تن کې راجمع شي نو بیا به د مینه په اعلی درجه کې ډېره قوي به وي که نه شی مې هم خوښ دی د دې څه هغه مینه هغه مې هم خوښه ده او دا مینه کمال دی نو بیا به دی په دې کې څه وي ډېر به مضبوط وي ځکه دا ځان دپاره سعادت او کمال ګڼي من النساء والبنین د دې ځینې وروستو ذکر د شهواتو دی اول ذکر کوي علی سبیل الاجمال بیا د هغې تفصیل کوي نن به په دې ځای بس کو سبا به انشاءالله 3 بجو پورې وایو صحیح ده